الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. صدق الله مولانا العظيم. دین تیرو آیتونو کې الله رب العزت د امر بالمعروف اور نهی عن المنکر ذکر فرمایلی او لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا صحابو تپوس کو اے د الله محبوبا دا امر بالمعروف اور نهی عن المنکر دا څه شی دی؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ارشاد فرمایي چې څوک پنی کو سرا امر کوي او د بدون من کوي وې دا د الله رب العزت پزماکه باندې د الله رب العزت نائب دی، د رسول الله نائب دی او د کلام الله نائب دی. وزدي آیتونو مبارکو کې رب ذوالجلال د هغه خلقو ذکر فرمایلی دی کم خلق چې ایمان راوړي او د قیامت پر ورځ باندې با د هغوی مخونه د سوال لسمې د سپومۍ په شانتې رڼا کوي او کم خلک چې ایمان راوړي او بیا کافران شي د هغې خلکو ذکر هم الله رب العزت فرمایلی دی چې دا خپل کفر په وجه باندې د هغوی هغه مخونه به توروالی کوي او ظلمات او تیارې به یې پکې. ځکه الله فرمایي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، په هغه ورځ چې سپین بشي بعضې مخونه وتسود وجوه او تور بشي بعضی مخونه. فاما الذين اسودت وجوههم، پس هر چې هغه کسان دي چې تور شوي د هغوی مخونه ویلی بشي ورته اکفرتم، آیا کافر شوي وی تاسو بعد ایمانکم، پس له ایمان راوړلو ستاسو نه. فذوقوا العذاب، پس وڅکئ د عذاب بما په سبب د هغې کار کنتم چې وای تاسو تکفرون کافر کېدلی په هغې باندې، یعنی ایمان هم راوړو او د ایمان نه وروسته بیا کفر اختیار کو. نن دا عذاب ستاسو دپاره الله رب العزت جوړ کو چې یو خو به ستاسو مخونه تور وي او بل به تاسو ته هغه عذاب الله رب العزت درکوي، کوم عذاب چې ستاسو دپاره چې کوم دی د ایمان راوړلو نه وروستو کافر کېدلو باندې چې کوم دی تاسو کفر لار اختیار کړې وه نو دا الله عذاب تاسو ته چې کوم دی متوجه شو. واما الذین ابیضت وجوههم، او هر چې هغه کسان چې سپین شوي مخونه د دوی وجوههم مخونه د دوی ففي رحمت الله، پس مهرباني د الله تعالی کې ده. هم فیها، او وی په دغه جنت کې دوی خالدون همیش همیش دپاره، یعنی چې د کومو خلکو دپاره الله رب العزت د کامیابۍ اراده کړې وه او د هغوی مسؤل مخونه په هغه ورځ باندې الله رب العزت سپین وګرځوله نو الله رب العزت به هغوی به جنت ته داخلوي او همیش همیش به چې کوم دی هغوی په هغه جنت کې. تلک آیات الله نتلوها، دا چې تیر شول آیتونه د الله دي، نتلوها علیک بالحق، چې مونږ لرو پتا باندې په حق سره. وما الله، او نه دی الله تعالی یریدو چې اراده یې لري ظلمن د ظلم العالمین د فار د عالمیانو، یعنی الله رب العزت ظالم نه دی بلکې الله رب العزت چې کوم دی ټول اختیارات د الله په لاس کې دي او الله چې خپل اختیار څنګه استعمال کوي هغه لره د هغې اختیار دی او الله رب العزت په چا باندې باقي ظلم نه کوي. ولله ما فی السماوات، او هر هغه څیز چې په اسمانونو کې دی، وما فی الارض، او هغه څه چې په ځمکه کې دي، وإلی الله، او خاص الله ته ترجع الامور، واپس ورګرځېدلی بشي. یعنی د دې ځمکو د اسمانونو چې څومره نظام دی په دې کې چې څومره شیزونه الله پیدا کړي دي دا ټول الله رب العزت ته چې کوم دی رجوع کول والا دي او الله رب العزت په چې کوم دی د دوی نه د هغې معاملاتو او د هغوی د هغه کارونو چې کوم دی تپوس کوي.
په دې ټولو باندې د الله تصرف ته او یو ورځ به داسې راشي چې دا ټول به الله ته چې کوم دی متوجه شي، الله ته به وګرځي او الله رب العزت پتې بیا د هغه خپلو کړو تپوس کوي. الله رب العزت دې موږ ټول له عمل توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، صل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.